بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم جمیل خان. د شارټیج علاج نشته، یعنی که کمی راغی نو د هغې هېڅ دغه نه کېږي علاج او د ګرانۍ علاج کېږي. دا وخت زه موجود یم د پېښور رنګ روډ مویشي منډی کې مال منډی کې. ځناور خو راغلي دي، خو دا ملګری وایي چې کیدای شي کمی راشي. څه مسله ده او څه قیصه روانه ده ملګري؟ داسې حساب دی نیکه چې فلحال مالونه خو دغه ولاړ دي که نه، بل کال چې به دومره ورځې راغلی نو دا ځایونه به ټول ډک وو. صحیح شوله. اوس دغه مالونه دي، مال به نور هم راځي، خو انشاءالله دا مالونه چې کوم دا کسټمر روزي نو دا مال یې نه رسي. دا دومره مال نه دی چې د دې مطلب ته څه وایې چې مال کم دی او ګاګ به پسې واشي. ګاګ زیات دی. همدې خلک زموږ دا خلک پښتانه هم دې ته پراته دي چې یاره دا مال به ارزانه شو موږ به یې والو، خو دا داسې نشي کېدی. دا مال کو شارټ شولو نو بیا به ورپسې ګرځي. مال فلحال دغه مال دی په رنګ روډ کې په کالا کې دومره مالونه نشته دی او دا کسټمر پې ډېر دی. کو یو دم پې دا راووتو 3-4 ورځې پس دا یو مال به هم دی. کو مال شارټ شو نو ته به سالې، خو دې وخت کې نن سبا انشاءالله ریټونه هم ښه دي، مناسب هم دي چې چا خریداري وکړه خوشحاله به وي، خفه به پې نه وي. خلک خو دلته چې کوم منډی ته زیات کله کله راشي یا په سوشل میډیا موږ ګورو همدغه وایي چې ځناور دا ځل ګران دي او کیدای شي قیمتونه ارزان شي. نو څه امکان شته چې ارزان شي؟ انشاءالله بل کال نه ریټونه هم ښه دي، مناسب دي، او دا نشته دی چې یاره ارزانه به شي. هغه بل کال ارزانه شوي خلکو مالونه راوستي وو، خو بل کال خلکو ډېر تاوانونه کړي دي. پنجاب والا ټول بپارینو تاوانونه وکړو، خو څه کال یې مشکل ده کو مال راواچوي. څه کال یې مال ډېر کم دی. دا راته ووایه ملګري چې دا مال راغلی د کوم ځای نه دی او د کوم علاقو نه تاسو راوستی دی؟ دا د ملتان نه، پنجاب، ملتان، باونګر. او کرایانې پې ډېرې راغلي که لږې اخراجات؟ سخي معنې چې کرۍ کم هم راځي 20,000 21,000 22,000 دغه پې خرچه راځي. دې کې داسې سخی راشي چې خپې ماته شي، ملی ماته شي، هغه لا بیل تاوان دی. خو ډېر خلک زموږ دې ته خوشحاله دي، راځئ پنجاب کې مال ارزانه دی، به دې سایډ نه هم خرچه وکړي، د هغه سایډ نه هم سخی چې بیا دلته راولي سخي کې پرخي بیا په تاوان خرڅوي. بیا په تاوان خرڅوي. مطلب تاسو دغه پیغام ورکوئ چې دلته دی پنجاب ته نه ځي، عام خلک څوک یو یا دوه ځناور یو سخیلي 2 سخیلي دلته د په واره پرېوځي، هلته خو به دې لاړ شي یاره ویل ته ښه میلاویږي، خو نه چې دې خو ورپسې کومه خرچه هر څه واچوي خو ګرانه هم ورته پرېوځي. بل دا خپل وطن دی چې هلته سخي کې پرخې راشه ویر ده وه 15,000 ورته پرېږده، سخي کې پرخې ورته واپس یې کړه سړي ته، او که هلته دا حساب نشته دی، سخي واپس کول نشته، پیسې به ورکې، نو داسې حساب دی. او دا راته اخري ووایه چې ځناور غټ ګران دي او که واړه ګران دي؟ یاره زما دومره خیال دی چې غټ چې کوم دی هغه په مناسب دی، واړه چې درمیانه کوم دي هغه ګران دي، درمیانه مال نشته دی، شارټ دی. یقینا دغه پیغام تاسو خپله د بیپاریانو روریانو واورېد. هغوی وایي چې ګوره اوس راشئ، هسې نه چې ځناور بیا کم شي، ځکه چې که تیل نور هم ګران شو، کرایانې هم ګرانېږي، د هغې اخراجات به هم سیوا کېږي. خو دې وختو کې هم د دوی دغه پیغام دی چې ځناور راغلي دي او خریداري په وخت وکړئ چې بیا درته مشکلات نه وي. مننه مو کوم.